تا ډالۍ کومه چې یو مرغۍ د غره د سره په لاس ناس مارغه ته ووي که مدام په غوښو موړ یې خو په پردې پابندي ده تل د هغه مټو زور شوې مړه دومره نه پوهېږي چې د چا منګول کې ګیره ستا خودي ستا باتوري ده بل یو قطعه وړاندې کومه چې بلها غټخیټي شرمخانې په مرۍ لګیا دي ژوند ترېنه ساه اخیستی نشي چې په ډډه واوړي هغه وریځې بارانونه چې سپرلي راولي په دې لار نه راځي چې ځان سره رنګونه راوړي دا زمونږ د دې پښتني سیمې دا یو المیه ده چې موږ زلمی کېږو نو څادر به په ولیږدو او چېرته به ډوډۍ ګټو او راځو بیا به په دې کاڼو کمرو لوړو جوړو کې خورو نو دا یو مسافر ښځې خپل خاوند ته یو خط لیکلی نو موقع خو نه ده ځکه چې وخت ډېر کم دی خو ما وی دا لږ نصیحت اموز دی نو زه بخښنه غواړم چې دا زه ووایم دا مسافر کورودانې خپل خاوند ته خط لیکلی چې یاره د لکه د زنانه مسله د هغې ورته خپلې مسلې وړاندې کړي دي دا وایي چې د اختر شپه ده د عادت تر مخه ویښه یمه دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي کې خښی سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی سبا به بیا کومو دروغونه شروع کومه هغه ورکوټی هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تروسه تا په خپله هم لیدلی نه دی کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي زه ورته وایم د خلکو د پلرانو په شان چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي یو شی به غلی وي خو بیا رانه پوښتنه وکړي مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي مورې زمونږ بابا جان به کور ته کله راځي څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکمه زه څنګه مور یم دروغ ورته په خپله ښایم نوي دروغ بیا د سبا تمه په زړه کې ورکم تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کالو شو زما یقین دی بې حسابه خدای بخلي به وي لکه د هورې شان ښایسته د فرشتې شان پاکه چېرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نه و سبا بېګا یې د قرآن په تلاوت کړی دی د خدای مخلوق له یې دعا د ودانۍ غوښتې ده هر مسافر له یې دعا د شتمنۍ غوښتې ده هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا قیسې کولې چې ته ورکوټی وې هغه ستا د ځوانۍ خبرې ستا نري برې دنګه ځواني به یې بیا ستایله ستا د وجود د هر اندام به یې تصویر جوړوو بې د ماضي نه د هغې په لاس کې هېڅ هم نه و بس ستا په ذکر یې د ژوند د ګاډي پل ګرځوو خو آخر څومره به یې زغم کولو هغه په ژوند د انتظار د اوره تېره شوله پوښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلي به وي خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو د جمعې شپه وه د ابۍ چې کله ساه ختله د کلمې په ځای ستا نوم یې یادوو ویل یې د اسمانونو ربه نن خدا یو سوال ومنې زما بچی راولې نن یې درنه کور غواړمه بېشکه روح ستا امانت دی رانه نن یې واخله خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې غواړم ابۍ د کور د دروازې نه سترګې نه ایستلې په دغه تمه چې ګلاب به مې راننه وځي څنګه چې زموږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یمه تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یمه د هر نظره د جنسي تشدد اور خیجي که ته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه د بې تعلیمه مور په غېږ کې د بچي پرېښودي زما څه زده دي چې بچو ته به یو ښایمه زه خو په خپله د پښتون سماج تور سر یمه یو موز مې زده دی خو معنه باندې نه پوهېږم بس دومره ده چې اوس په دې خبره پوه شومه زه به د خپل طرف نه مونځ ورته وریاد کړم ټول خو مونځ سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په ویښ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو رازه چې پردې چوتې کړي پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې تا به ډېر کوشش منم چې ته خو د بچو له مزدورۍ له تلی د خپل بچو د بېوسۍ ژوندون دې نه شو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتی زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتی خو
خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر کوشش ډېره خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر د زوره حس هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی منم چې تا به ډېر کوشش ډېره خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره حس هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راکاږي چېرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي د وخت نه رستو خلک هغه ځای کې نه چلیږي که بهانه کوي چې زه دلته بېوسه ومه نه ګرانه نه ده داسې نه ده داسې بلکل نه ده زما ولس خو بېحسي په غلامۍ اغوستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو پخوا خبره د بقا و اوس پناه جوړه ده کله د یو په نامه راشي کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي ما لره یو دی زما قام وجني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لاس به نیول غواړي زمونږ برخې د اسمان د خامارانو ښکار دي زمونږ ستونزې سیاسي دي د اسمانه نه دي هغه شعور چې د حجرې او جومات لاره ټیک کي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچو له جوړول غواړي چې بیا د چا تور سرې قرص په چا پاتې نشي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نشي چې د بوډۍ مور زنکدن د بچي غېږ کې وځي